د تا د ښځې د تا د لور چې چا سره همیشه د پاره نکاح حرام وي، همیشه د پاره څه وي؟ نکاح څه وي؟ لږ خوله خوځوئ، حرام وي، دا سړی تا کار راتلی شي، دا دی تا خپل ده، دا تا کار راتلی شي. د تا د ښځې د تا د لور یا د نورو زنانو چې تا کار کمې وي چې دی سره د دغې سړي نکاح همیشه د پاره جایز وي، دا سړی تا کار نشي راتلی. بس خبره ختم. ادنه د تا د ښځې د تا د لور ستر دا فرض ده. فرض څه شی را؟ فرض ده. لکه څنګه چې مونځ فرض ده، دقه شانتې شرعي پرده چې کومه ده دا فرض ده. قرآن ولټو، په قرآن کې الله پاک واقیموا الصلاة ښځې نر ته په یو لفظ سره خطاب د مونځ کوي. وآتوا الزکاة ښځې ته مې سړي ته مې زکات ورکړه. واتموا الحج تاسو حج وکئ، پوره کوي حج. لاړ شئ که اوس موي ښځې ته هم ده سړي ته هم ده. یو حکم ده صرف چې ښځې ته په ځان له لفظ او سړي ته په ځان له لفظ. د الله رسول ته الله فرمایي قل اے پیغمبره د خلکو ته وفرمایا للمؤمنین خاص کر دې سړو ته ویا یغضوا من ابصارهم چې د خپل نظرونه د پردو زنانو نه دا ډیټ کوي. ښځو ته سي قل اے پیغمبر د تمامي دنیا ښځو ته دا خبر وکړه للمؤمنات د ښځو ته ویا یغضضن من ابصارهن چې تاسو ګورئ هم د پردو سړو ته ونه ګورئ، پردو سړو ته ونه ګورئ. موږ خو یې ګورو ګه یاره خو د شیطاني کارونو کې عجیبه خونده ګور. قسم په خدای د تا د ګل په شان ښځه به وي، ښایسته ښځه به دې وي، ورور هغې سره به تو روزانه په لانجوی، هغه د خنزیر بچی به تا سره روزانه په لانجوی. خو چې چېرته داسې پردی سړی وویني او هغه ته خاندي، پردی سړی به هغه ته خاندي. دا شیطاني حرکات دي. قسم ده مونږ کې اسلام والله که شته. زه بعضې ټایم غصه هسې ماله غصه راشي، والله العظیم که اسلام شته. نه اسلام شته نه ایمان شته، تش د خولې مسلماني ده. لا اله الا الله محمد رسول الله الحمدلله مونږ الله منو رسول الله والله که ته یې منې. په خدای مې د قسمي چې په دې ناستو کسانو کې یو زه دغه دی په ګېټو درېږم، زه ورته یم چې طلاق وغورځوم. د تا الله سره څومره مینه، تا رسول الله سره څومره مینه ده، او پتا کې د الله او د الله د رسول څومره طریقې دي. یاره که دی ما ته طلاق وغورځولو زه به دې سړي بچي. داسې ده که نه؟ د الله بندیانو صحیح په اسلام کې ځان داخلول پکار دي. الله سره او د الله رسول سره منافقت نه کیږي. مړه چلو به کې دا څه به وکړي، څه به وکړي. هلکه توجه کوه، توجه موږ هغه مولینو کې نه وګورئ، بالکل رډي به موږ ته ناست دي. سوچ کوه، موږ تشې کیسې کهانۍ نه بیانوو، هر څوک چې میلمه هر څوک. زه دا خبره کوم چې تش د خولې اسلام ده. مونږ یو چې یاره بس مونږ الحمدلله 5 وخته مونځ کوو. ته 5 وخته مونځ کوې، څه د ملک شاټ شم کو مونځ دې هم ټول په غلطې طریقې ده. د الله رسول ډېر پخوا ویلي دي چې مونځ کوئ د ما په شانتي مونځ وکړئ. د تا د ښځې د تا د لور چې چا سره همیشه د پاره نکاح حرام وي، همیشه د پاره څه وي؟ نکاح څه وي؟ لږ خوله خوځوئ، حرام وي، دا سړی تا کار راتلی شي، دا دی تا خپل ده، دا تا کار راتلی شي. د تا د ښځې د تا د لور یا د نورو زنانو چې تا کار کمې وي چې دی سره د دغې سړي نکاح همیشه د پاره جایز وي، دا سړی تا کار نشي راتلی. بس خبره ختم. ادنه د تا د ښځې د تا د لور ستر دا فرض ده. فرض څه شی را؟ فرض ده. لکه څنګه چې مونځ فرض ده، دقه شانتې شرعي پرده چې کومه ده دا فرض ده. قرآن ولټو، په قرآن کې الله پاک واقیموا الصلاة ښځې نر ته په یو لفظ سره خطاب د مونځ کوي. وآتوا الزکاة ښځې ته مې سړي ته مې زکات ورکړه. واتموا الحج تاسو حج وکئ، پوره کوي حج. لاړ شئ که اوس موي ښځې ته هم ده سړي ته هم ده. یو حکم ده صرف چې ښځې ته په ځان له لفظ او سړي ته په ځان له لفظ. د الله رسول ته الله فرمایي قل اے پیغمبره د خلکو ته وفرمایا للمؤمنین خاص کر دې سړو ته ویا یغضوا من ابصارهم چې د خپل نظرونه د پردو زنانو نه دا ډیټ کوي. ښځو ته سي قل اے پیغمبر د تمامي دنیا ښځو ته دا خبره وکړه للمؤمنات د ښځو ته ویا یغضضن من ابصارهن چې تاسو ګورئ هم د پردو سړو ته ونه ګورئ، پردو سړو ته ونه ګورئ. موږ خو یې ګورو ګه یاره خو د شیطاني کارونو کې عجیبه خونده ګور. قسم په خدای د تا د ګل په شان ښځه به وي،
ښایسته ښځه به دې وي ورور هغې سره به ته روزانه په لانجوی هغه د خنزیر بچی به تا سره روزانه په لانجوی خو چې چېرته داسې پردی سړی وویني او هغه ته خاندي پردی سړی به هغه ته خاندي دا شیطاني حرکات دي قسم ده مونږ کې اسلام والله که شته زه بعضې ټایم غصه هسې ماله غصه راشي والله العظیم که اسلام شته نه اسلام شته نه ایمان شته تش د خولې مسلماني ده لا اله الا الله محمد رسول الله الحمدلله مونږ الله منو رسول الله والله که ته یې منې په خدای مې دې قسم وي چې په دې ناستو کسانو کې یو زه دغه دی په ګېټو درېږم زه ورته یم چې طلاق وغورځوم د تا الله سره څومره مینه تا رسول الله سره څومره مینه ده او پتا کې د الله او د الله د رسول څومره طریقې دي یاره که دی ما ته طلاق وغورځولو زه به دې سړي بچي داسې ده که نه د الله بندیانو صحیح په اسلام کې ځان داخلول پکار دي الله سره او د الله رسول سره منافقت نه کېږي مړه چلو به یې کېده څه به وکړې څه به یې وکړې هلکه توجه کوه توجه مونږ هغه مولینو کې نه وګورئ بالکل رډې به مونږ ته ناست دي سوچ کوه مونږ تشې کیسې کهانۍ نه بیانو هر څوک چې میلمه هر څوک زه دا خبره کوم چې تش د خولې اسلام ده مونږ یو چې یاره بس مونږ الحمدلله 5 وخته مونځ کوو ته 5 وخته مونځ کې څه د ملک شړ شم کو مونځ دې هم ټول په غلطې طریقې د الله رسول ډېر پخوا ویلي دي چې مونځ کوئ د ما په شانتي مونځ وکړئ